اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورة ابراہیم شروع دے. پدی آیات کریمہ کی الہ العالمین دا کافرانو خباثت بیانیا. دے کافرانو بخپل رسول تویلا یا زمون دین تراشه یا بمون دخپل کلین و باسو تاسو لرا. وقال الذين ويل باغ کسانو کفرو چی کفر کردے لرسولهم دا پارا دا رسول خپلو سشے بی ویل لنخرجنکم خامخا پتاکید و بباسو مونتاسو لرا من ارضنا دخپل کلینا یعنی دزمکی زمون یعنی دکلی زموننا او لتعودن یا واپس رادن شی فی ملتنا مانا فی دیننا پا دین زمون کی فاوحا پس وحی بوکل الیهم دی لرا دی رسول لرا ربهم رب دی پا دی خبر باندی انصبرو چی صبرو که اے رسولو لک صبرو که لنهلکن خامخا پتاکید حلاکو مونگا الظالمین ظالمان مشرکان لرا ولنسکننکما او خامخا پتاکید دی ربکو تاسو لرا سکونت بدر کو تاسو لرا الارض پزمکو دا دی کافرانو کی پکورونو دا دی کی من بعدهم منا من بعد حلاکهم رست دا حلاکت دا دینا. رب کریم فرمائی ذالک دا فتح او دا حلاکت دا دی کافرانو او دا ازمکی چی مومنانو تورکولے کی دا انعام. ذالک دا لمن دا غچا ببارک دے خافا چی یریگی مقامی منای قیامی دا ادریدو زمانا خوف مقام اللہ کی اغدا دے کل یو سڑے ترک دا گناہو کی من خوف اللہ دا اللہ دا یری نیو گناہ پریک دی نو دا خوف مقامی خاف مقامی دی تولی کی گئی اوہو زب یو رز اللہ تا مقام خود ریگما اللہ تا بزس جواب ورکوم چیز دا گناہو کما نو ذالک دا انام لمن دا غچا پا بارکی دے خافا چی یریگی مقامی منا قیامی مخامخ دا ادریدو زمانا ولی من دا مقدر دے او دا پا دا غچا خافا چی یریگی وعید منا عقابی دا عذاب زمانا. واستفتحوا طلب د فتح باوکو دی انبیاء واستفتحوا طلب د فتح باوکو دی انبیاء فتح براغا وخاب منا خسر وهلك هلاك او توانی بشو کل جبار هر جابر گردن کش. جابر سے تویلے کی گل جبار الذي جابر اغا تویلے کی چی اغا شخص تویلا یرا فوقه احدا چی نوینی د پاس اخپل یو بلکس یعنی بزان لوی وگنی مطلب یو عالم وی زان لوی مانا بلوی بل عالم نشتا. نو جابر دیتا ویلے کی گئے وخاب منا خسر وحلک حلاک و توانی بشو کل جبار ہر جابر گردن کش عنید منا زدی عنید چاہتا ویلے کی گئے اغا چاہتا ویلے کی گئے چی حق ورطخ معلومی خزد دو جنے نمانی. نو رب کریم فرمائی دا خود دنیاوی عذاب بدی کافرانو تا ورکڑیشو من ورائه منا امامه مخید دیتا جہنم جہنم دے بعد الموت رستد مرگنا ویسقا خڑو بولی بشی یعنی اس کا ولی بشی دی باندے ممائن دا صوبونا صدید چی غزوی بوی زوی دا زخم و دانینا چی اوبوزیم دا کافرانو دا بدنونونا آچی وینی یا الٹیانی یا محمد بن کعب ویا ما یسیلو من فروج الزنات یسقاه الكافر اغا چی راوزی دا زانیاتو دا فرجونو ناغوبا نو دی کافرانو باندی باغو بس کولے کی گی. رب کریم فرمائی یتجرعه منا چی پا گوڑ گوڑ بطیره دی اغیل دا سختی تندینا یتجرعه چی پا گوڑ گوڑ بطیره اغیل را ولا یکادو قریب بنوی منا لا یستطیعو طاقت بن لری یسیغو چی پاسانے باندی تیر کیا غیلرا یعنی چی پا یو غڑب سر تیر کیا غیلرا دا وجه دا بدبوینا و دا وجه دا گرم والینا بلزی کی رازی چی دی دا وسکی دا کلمی بای ٹوٹا ٹوٹش ویأتیه رازی بدی کافران لرا الموت منا غم دا مرگا یعنی یجدو مندکی بدی هم الموت و علمه غم دا مرگا و درد دا مرگا من کل مکان دا هر عرقنین دا هر انداموننا من تحت کل شعر من جسدی دا هر ویختو لاندے نبدا غم دا مرگ یعنی درد دا مرگ مندکیا وما هو بمیت نبوی دے مڑے زکا چی پا جہنم کی مرگ نشتا لا یموتون فیها ولا یخرجون نبا مریو نبا خارجی گے من ذالک العذاب دا دی عذاب نبا دے نمن کی گے ومن ورائه او اے امامه مخی دا دیتا عذاب یوب العذاب دے غلیظ مانا شدید سخت عذاب دے. اس پدی آیات کریمہ کے مثال بیانی بری تعالی دا کافرانو دا اعمال او دا الہ العالمین دا عدل. مثل الذین مثال دا کسانو کفرو چو کفر کردے یعنی مثال دا اعمالو دا دے
فيما يتلى عليكم پاغه سکه دې چې لستری کیږي پتا سو باندې کفرو چې کفر کړي دې بربهم پر خپل باندې اعمالهم عملون د دې کرمادن منا کمثل رمادن کرمادن کمثل رمادن پشان ته مثال د ایریدي د دې عملونه کرمادن کمثل رمادن پشان ته مثال د ایریدي د دې عملونه اشتدت منا ذرت چوالو راوالو زی چې سخشي منا ذرت چ راوالو زی به په اعمالو د دی باندې الريح بعد فی یوم پورز کې داسې ورځ عاصف منا چې شدید الريح سخت هوا والا ورځ وي چې د هر سماتیا لا يقدرون دا کافران به قدرت لري یعنی د دې اعمالو مثال ورک د ایرو سره د الہ العالمین د عدل مثال ورک د هوا سره قیامت پورز به چې د الہ العالمین عدل دی الہ ته مخامخ شي د الہ عدل لاشي نو د دې د اعمال به داسې دوړه دوړه شي لکه دایره چې دوړه دوړه کیږي هوا پر راشي هیڅ بم نه لا يقدرون قدرت بن لري مما دا سنه کسبو چې د کړي دي په دنیا کې على شيء من على ثواب شيء د ثواب د شینا ذالک دا ګمان رب کریم فرمایي چې دی کوي دا ګمان چې دی کوي مون خیر کار کوو ذالک دا هو الضلال دا گمراهی د دی لره البعید من البعید عن الحق بعید عن الهدى لري د حق دا لري د هدایت نه گمراهی تم خیر وای دی دا لوی گمراهی د دی دا الم ترى آیات علم نشته منا علم شته استفهام تقریری د آیات ته پته نشته آیا نه دی رسیدل علم ستا یعنی رسیدل دی استفهام تقریری دی ان الله یقینا بری تعالی چې خلق السماوات پیدا کړی اسمانونو لرا والارض ازمکی لرا بالحق په حق باندې عبث نه دی پیدا کړی سباتل نه دی پیدا کړی وګوره په دې کې وحدانیت د بری تعالی دی توحید دی چې الله یو دی شریک ور سره نشته دا سه اسمان سو جوړول شي دا ازمکی نه ایشا کچری را دو کړی بری تعالی یذهبکم بوبزی تاسو ایها الناس مقدر ده اے خلقو هلاک بکړی تاسو مړ بکی تاسو ویاتی اور اطلبو کی بخلق جدید په یو نوې مخلوق باندې خیرم منکم چې غوړه به تاسو نه وما ذلك ند دا کارین ختمون تاسو دا نوې مخلوق راوستل او هلاکت تاسو علی الله په الله باندې بعزیز سخت شدید سخت نه دی ګوره او ګوره په انډونیشیا کې سیلاب راوستو ټول هلاک کړل د غرنګي پاکستان کې زلزلہ وغیرہ ټول هلاک کړل دا کار بری تعالی ته سخت نه دی وبرزوا منا ظهروا ظاهر بشي یا منا وبرزوا خرجوا من قبورهم يوم القيامه راو بزیدا کافران د قبرونو نه پورز د قیامت کې لله خاص الله لرا جميعا پوند باندې کله چې د قبرونو نه بهار شي فقال الضعفاء وای بضعیفان دا کشران للذین د پردا کسانو استكبروا چې کبر کړو درولو د ایمان نه چې مشران د دی وای بدا کشران دی مشران وتا ان یقینا همغه كنا همغه لكم تاسو لرا تبعا تابعداران په دنیا کې مونږ تاسو تابعداري کړو په دنیا کې فهل انتم پس یی تاسو انتم یی تاسو اليوم ننرز مغنون من دافعون دفكون کی عنا زمنا من عذاب الله د عذاب د الله نه من شین د سشینا قالوا نو بدا مشران متبوعين چې د چا تابعداري کړي شي و لو هدان الله کچره هدایت کړي مونږ لره بری تعالی یعنی د ایمان لدعوناكم لهديناكم من لدعوناكم الى الهدى خامخا بدعوت در کړو مونږ تاسو ته هدایت طرف ته بس بری تعالی مونږ گمراه کړو مونږ تاسو لره د گمراهۍ طرف ته دعوت درکو یا لو هدان الله من خامخا کچره برابر کوم لره الله سلارا د خلاصې لهديناكم نو خامخا مونږ به تاسو ته د خلاصې لار وخایو مقاتل سے وہ یقولون فی النار کافران بپور د جهنم کی وی تعالوا طول تو راشی نجزعو چی جز فزعو فریادی چغیو زاریو کو اللہ تا فیجزعون 500 عام دی با زاریو فریاد شروع کی 500 کالا فلا ينفعهم الجزعو نفبون رسیدی لردا فریاد دا چغی ثم بیابو یقولون تعالوا راشی 500 کال بعد دوی راشي نصبروا فيصبروا 500 عامنا صبر بو کی په تکالیف باندې 500 کال چې بنوي په تکلیفونو دردونو باندې
نو فلا ينفعهم پس نفع بون رسیدی لدا صبر ددی فحینئذ یقولون په دغه وخت کې به وایي راشه آیات ته سواء برابر خبره ده علینا په مونږ باندې دا کافران بوي اجزعنا دا چې مونږ جزي فزي کوو یعنی فریادي چغي وو ام صبرنا یا صبر وکړو مونږه بس برابر خبره ده مونږ لرا مالنا نشته ده مونږ لرا اليوم ننرز من محيص معنا من مخلص زید خلاص لرا یا من مهرب یو زید تخت نشته مونږ لرا یا ملجا یو زید پنا نشته مونږ لرا وقال الشيطان ويب شیطان په منبر د اور باندې علامہ قرطبی ویو دا رزیل شیطان با جهنم کې هم په منبر باندې نازل قاضي به ځان نه جوړ کړي مشر بوي يقف ابلیس يوم القيامه خطيبنا في جهنم على منبر من نار ناس به د منبر په اور باندې د اور منبر باندې خطاب بکې دي کافرانو ته دا ټول کافران به غیر چا پیرتا وي وقال الشيطان ويب شیطان په منبر د اور باندې وناسي په جهنم کې تقریر بکیا کله بویا لما قضی الامر کله چې فیصله وکړي شي کار د دې نیکان جنت تلاړ شي بدن جهنم تلاړ شي دا شیطان بوي اے جهنميانو ان الله یقینا الله تبارک وتعالى وعدکم وعده کړي وتاثر وعد الحق وعده د حق وفا وکړه تاسو ته بری تعالی ویلو چې جنت شته جهنم شته رښتیا ویلو ووعدکم او ما وعده کړي وتاثر چې جنت نشته جهنم نشته تل د میزان نشته فرشتي نشته روز دا دنیا بس اسی غف شپ دې دا ما وعده کړو ووعدتکم او ما وعده کړو تاسو فاخلفتکم پس مخالفت وکړو ما تاسو یعنی دروغ می درته ویلو خو یاد ساته کافرانو منبر باندې بناسي ورته بوي وما كان نولي مال را عليكم پتاسو باندې من سلطان سغلبا سدلیل ستسلط قدرت سجابر زور ور خنوما الا مگر دومره خبر وان دعوتكم دا چې ما دعوت در کولو تاسو ته وسوسې می اچولې ځان تمرا بللې فاستجبتم پس تاسو به جواب را کوم را پېتات باندې زما به مؤمنلا زسم تاسو باندې مسلط او جابر خم نو فاستجبتم پس تاسو به جواب را کولی مال را بغیر دلیل بغیر دلیلنا فلا تلوموني پس ما ملامت کوي مال را ولوموا ملامت او انفسكم بنفسون خپل باندې ما انا نيمز ننرز بمصرخكم فریاد اوریدون کې استاسو ها بمغيثكم فریاد اوریدون کې استاسو فریادي چغي اوریدون کې استاسو والصارخ سمنه هو الذي يطلب النصرة والمعاونة اغا چې طلب کوي سوک نصرت صراخ او معاونة وما انا نيمز بمصرخكما فریاد اوریدون کې استاسو وما انتم نيتاسو بمصرخيا فریاد اوریدون کې استا زما تاسو ما نشي خلاص ولې ز تاسو نشم خلاص ولې اني يقينا زچما ننرز كفرت من تبرأت بیزارم زستاسو نن رضا ما کفر کړی د نن ځنی بیزاری مخکارا کړی تاسو نه بما پاوا سبان اشرک تمونی چې تاسو شریک کړو مال را دیلا سره پېتات کې من قبل وړاندې د دینه په دنیا کې یقول الله ويب بار تعالی په دغه ټیم کې ان الظالمین یقینا ظالمان چې دي کافران لهم دې پر عذاب دی علیم دردناک ودخل الذين داخل بکړي شو کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عمل الصالحات نیک عملونه کړي چرته به داخل کړي شي جنات جنتون ته داسې جنتون تجري چې بهيږي بمن تحتها لاندې دا غیر الانهار ولي خالدین همیشه به دي فيها په جنت کې لا يموتون ولا يخرجون نبمري نه بخارجيږي د جنت همیشه به باذن ربهم اذن درف په امر درف په باندې تحیتهم پیشکشانی د دې بوي یو بلتا پدې فيها پدې جنت کې سلام به بعضی به بعضو ته سلام اچي فرشتگان بم سلام اچي دي ته